د کرونا رنځ مخې ته راتلو وروستو د یو کال موده پوره شوې ده او په امریکا کې تر ټولو زیات اغیزمن ښار نیویارک کې معاشي سرګرمۍ د سیلګرو تګ راتګ او کاروبارونه یو وارې بیا پیل شوي دي. د نیویارک ټایمز سکویر په نړیواله توګه د سیلګرۍ لپاره یو مشهور مرکز دی او اوس کتل کیږي چې دلته د سیلګرو راتګ شروع شوی دی. تیر کال د مارچ په 9 نیټه په دې ورځو کې دا ځای د کرونا رنځ د وجې د هر قسمه د سیلګرو دپاره او په مکمله توګه باندې بند و. هېڅ قسمه کاروباري سرګرمۍ نه وې. خلک تر کورونو پورې محدود و. خو یو ځل تاسو بیا ګورئ چې هغه خلک پروتي دي دې ځای کې چې کم معاشي سرګرمۍ وې هغه بحال شوي دي. دلته ګڼه ګوڼه لیدل کیږي او یو شمېر خلک د ساعت تیرې لپاره له خپلو کورونو راوتلي دي. د نیویارک ټایمز سکویر سیمې ته راغلي سیلګري دریځ لري چې 2020 کال د ویرې او غمونو ډک کال و او 2021 د ژوند یو نوی پیل دی. د نیویارک په ټایمز سکویر سیمه کې لوی واړه نارینه زنانه او کورنۍ راتګ پیل کړی دی. یو سیلګرې لینا وویل 2020 نور هم ګران او د مصیبتونو ډک کال کېدلی شو خو خوشحاله ده چې دغه کال تیر شو او 2021 به د بیا جوړېدو کال وي. کم نه کم دا خو زموږ سره شته. خلک بهر راوځي. موږ باید شکر ادا کړو چې دا هر څه لرو. زما په خیال دا هم لویه خبره ده چې موږ ژوندي پاتې شوي یو. څو میاشتو کې به ژوند بیا روان شي خو زه دا ګڼم چې دې کال نه وروستو بیا عام ژوند ته راتګ به ډېر وخت اخلي. مارټن د نیویارک په ټایمز سکویر سیمه کې انځورګري کوي. نوموړی وایي د مارچ 2020 وروستو روزګار ډېر اغیزمن شوی و. د اګست نه د دسمبر روزګار ښه شو خو بیا د موسم له امله دوی بیا اغیزمن شوي وو. موږ دا هیله څرګندوو چې د ګرمۍ موسم پورې د ویکسین سره سره چې موسم ښه شي روزګارونه به بیا خپل حالت ته روان شي. دا وخت د 2018-19 په مقابله کې نیم په نیمه راغورځېدلی. په نیویارک کې د ځینې رپورټونو تر مخه د کرونا وبا وروستو د 50% نه زیات روزګارونه اوس په ځای شوي دي او د مارچ په میاشت کې دغه کچه 58.2% ته رسېدلې ده. د کرونا ضد ویکسین لګول هم پیل شوي دي او په بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.